الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. سورة الرعد 29 نمبر آیات. په دې آیات مبارکه کې د مؤمنانو لپاره خوشخبری ده او بشارت ده. الله تعالی وی الذين حاکسان آمنوا چې ایمان راوړي دي او عملوا الصالحات او عملونه کوي نیک. عمل صالح باس مخکې من کړي دي چې کوم عمل د شریعت موافقي غي عمل صالح او چې کوم مخالف د شریعت هغه ته منکر ویل کیږي او کوم عمل چې نه مخالفي او نه عین شریعت هغه ته مباح ویل کیږي جائز کار. نو کم کسان چې ایمان لري دا غي عمل له شریعت موافق دي چې کوم ځکه د الله حکم موجود دی دا غي مطابق کار کوي. توبه لهم نبی د لپاره خوشالي ده وحسن مآب او ډېر غوړ زی د ورتلو دی د دوی اخرنۍ انجام د ورتلو چې کوم دی غډر بهترین دی چې جنت دی. نو دا د نیک اعمالو خلکو د لپاره مؤمنانو د لپاره خوش خبري شو. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم ذلك كذلك هم نقشاندك أرسلناك من تلقى يا كذلك ردي وجن کا پمانا د لام سره د لام د پاره د سبب راځي یعنی مخکې موږ دا ویلو چې د وحي په ذریعہ باندې زړونو ته اطمینان حاصلېږي. نو دغه وحي د پاره الله تعالی نبی عليه السلام ته وایي ته موږ راولېږي چې دا وحي خلکو ته ورسي. ارسلناک موږ ته لېږلی ته فی امة په هغه امت کې قد خلت من قبلها چې تیر شوي دي مخکې د هغې نه ډېر امتونه. جمع د امت مفردي جمع. نو ته په داسې امت کې راغلی چې د هغې نه مخکې ډېر امتونه تیر شوي دي. علما وایي چې دې کې اشاره دې خبره ده چې دا امت اخرنۍ امت دی او دې نه مخکې امتونه تیر شوي دي. نو چې امت اخرنۍ شو نو پیغمبر هم اخرنۍ شو. دا خبره په خپله معلومه شوه. لتتلو علیهم الذي دې دپاره ته تلاوت کې به دوی باندې بیان کې به دوی باندې هغه څه اوحینا الیک چې موږ وحی کړل تا ته ای پیغمبره. نو دې ځای کې د پیغمبر د راتلو سبب ذکر شو چې پیغمبر څه دپاره راغی د پیغمبر ذمہواری به څه نو لتتلو علیهم الذي اوحینا دې دپاره چې موږ بیان کو دې دپاره ته بیان کې علیهم دې ته الذي هغه وحی اوحینا الیک چې موږ وحی کړل تا ته ای پیغمبره. یعنی د وحی د بیان لپاره الله تعالی تعالی لېږلی وهم يكفرون بالرحمن او دا خلق کفر کوي د رحمان صفتنا. الله تعالی په صفاتونو کې یو نوم رحمان دی الله تعالی صفت نوم دی. او دا خلق د الله تعالی لپاره د صفات نه مني منکر دي. د ځینې علماء راي دا چې یکفرون په معنا د یشرکون سره دی. معنا یې چې د خلق د رحمان صفت الله تعالی لپاره مني لیکن تخصیص یې نه مني شرک وسره کوي. همدغه وجه چې کافرانو به مسیلمة الکذاب چې کوم د پیغمبرۍ دعوی کړي و دروغجن انسان هغه ته به رحمان الیمامه وایو او دغه صفت یې هغه ته حواله کړی و. دغه نه معلومیږي دا چې رحمان ډېر کافران د رحمان صفت قایل و الله تعالی دپاره یې مانو لیکن دوی د مخلوق دپاره بیا هم مانو او د الله تعالی صفت مخلوق دپاره ثابتول د شرک د کفر د ځان نه کفر دی. قول ورته وایي هو ربي دغه رحمان ذات زما رب دی لا اله نشته لایق ته عبادت الا هو مگر دغه الله دی علیه توکل ته به الله می توکل کړی دی و الیه متاب او دی الله تعالی د زمون ورتلل دی. ولو ان قرانا سيرت به الجبال او چې قرآن سيرت به الجبال الوزول شوی په دې سره غرونه او قطعت به الارض یا کټ شوی په دې باندې ځمکه او کل ما به الموت یا خبري شوی د دې په ذریعہ باندې د مړو سره بل لله الامر جميعا بلکې خاص الله تعالی د لپاره اختیار دی ټول. د دې آیت حاصل یو حدیث نه معلومیږي او هغه خلاصه دا ده چې ابو جهل
خپل ملګری را جمع کړل او ورته وویل چې داسې خبر د نبی علیه السلام پیغمبري او د هغه معجزې داسې ولیدلې پیغمبري خو یقیني ده لیکن موږ ته پکې دې پیغمبرۍ کې مشکلات دا دي چې دا د بنو هاشم خاندان سړی دی او که د پیغمبري ومنلی شوه نو خلک به د بنو هاشم خاندان ډېر قدر کوي نو په دغه طریقه به زموږ قدر راکم شي عبدالله ابن امیه د ده ملګری دی دی پسې ولېږو او ورته وویل چې سوالات یې ورته وښودل دا سوالات به د نبي علیه السلام باندې وکړه د خلکو د مخې پرې وکړه چې د خلکو په ذهنونو کې د ده یو تذلیل معلوم شي چې او جوابونه یې ونه کړه اعتراضونه ابو جهل جوړ کړي وو اگر چې د نبی علیه السلام ډېر معجزات هغه دوی لیدلي وو ته معلوم وو نور روایاتو کې دي چې ابو جهل یو پیر داسې هم کړی و چې بلاس کې کاڼي راواغستل نبی علیه السلام ته یې وویل چې که ته واقع پیغمبر یې نو تا وښایه زما په دې لاس پسې شي نبی علیه السلام ورته وویل زه یې ویم که دا کاڼي د څیزونه یې په خپله باندې ووایي کوم شي ته په لاس کې نیول ابو جهل ورته وویل چې که دغه څیزونه په خپله خبرې وکړې خو دا به ډېر نور هم ناشنا شي خو که ته معلومات ولرې ته راته ووایې چې پلانکی شی دی نو بیا هم موږ منو ته پیغمبر یې د دې خبر نه وروسته کاڼي کوم د په لاس کې چې وو د ابو جهل په لاس کې هغې په زوره زوره باندې تسبیح شروع کړه او اقرار یې وکړه چې مونږ کاڼي د دې باوجود ابو جهل زر کاڼي ګزار کړه او ویې ویل چې دا جادو یوه نښه وه د پیغمبري نه وه نو ابو جهل د نبي علیه السلام تمامې معجزې په خپلو سترګو لیدلې وي لیکن د دې باوجود دا اعتراضونه جوړ کړل د بنو هاشم خاندان د وقار راکمولو دپاره قومي قوم پرستۍ په خاطر باندې سوالات څنګه وو امام طبري رحمه الله ذکر کړی دي او امام بغوی رحمه الله سوالات داسې وو چې نبي علیه السلام ته عبدالله ابن امیه لاړو او ورته یې وویل چې داسې کار ته وایي چې داود علیه السلام داسې پیغمبر تېر شوی دی چې دغه سره به دا غرونه داسې تابع وو چې کله به داود علیه السلام تسبیحات کول نو غرونه به ورسره هم په دقه اواز کې لګي او تسبیحات به ورسره کول نو ته خو هم پیغمبر او د خپلې زمانې لوی پیغمبر یې که ستا مرتبه د داود علیه السلام نه اوچته نه وي نو کمه خو نه ده برابر به ورسره یي بیا چې داود علیه السلام غرونه تابع وو نو ته هم د مکې غرونه تابع او تابع که دې ځای کې نه وې څه بل چا دا ځای کې نه خالي د مکې ځمکه تنګه ده آبادي پکې آبادي ځای کې نه به کم دی کرونده پکې نه کېږي تېر چاپېره وچ غرونه دي تاو دي د ګټو نو دغسې کار راله وکړه دویم داسې وکړه چې موږ شام او یمن ته سفرې کوو او دا اوږدې اوږدې سفرې دي ته خو داسې ویل سلیمان علیه السلام سره هوا تابع وه دغه هوا ته زموږ دپاره هم تابع کړي چې موږ به دې هوا باندې ځو شام ته راغلو او یمن ته سفرې کوو د تجارت سامان به کوړو راوړو په لنډو باندې په لنډو لارو باندې ځو راځو دغسې وکړه دغه شان ته کې ته وایې چې عیسی علیه السلام په وینا باندې به مړي را ژوندي کېده معجزه وه نو ته خو هم د عیسی علیه السلام نه کم نه یې ته زموږ دا نیکه را ژوندی کړې چې موږ ورسره خبرې وکړو دا اعتراضونه ستا دپاره جوړ کړو هسې د نبي علیه السلام خاموش کولو لپاره او د هغه د بدنامولو لپاره پیغمبرۍ کې د ابوجهل شک نه و ابوجهل ته صحیح معلومات و چې پیغمبر دی نو عبدالله ابن امیه لاړو او نبی علیه السلام ته دغه اعتراضونه وړاندې کړل نبی علیه السلام ورته وویل چې دا خو تاسو سوالات کړي دي تاسو د فرمایشي معجزو مطالبه کړې ده خو دا معجزې زما په اختیار کې پورې نه دي که الله تعالی دا معجزې راولېږلي نو هم ټیک ته راوبلېږي لیکن که نه رالیږي نو معجزې د پیغمبر په اختیار کې نه زما په اختیار کې نه دي دا د الله تعالی نظام د دې خبرو اورېدلو سره د ډېرو مسلمانانو یو تمنا پیدا شو چې که دا معجزې پوره شي او د کافرانو د ارمان پوره شي نو ګټه فایده به وشي ابوجهل به مسلمان شي نور خلک به مسلمانان شي او د اسلام تعداد په سیوا شي په مسلمانانو به ظلم کم شي نو هغې د دغې مسلمانانو د دغې تمنا او ارزو په باره کې د آیتونه نازل شو او د هغې حاصل دا دی چې که د دې قرآن په ذریعه باندې دا غرونه هم والوځي هواګانې تابع شي مړي را ژوندي شي د دې هر څه باوجود د خلک ایمان نه راوړي ځکه هغوی د نبي علیه السلام پیغمبري معلومولو لپاره خو نه دي راغلي هغوی اعتراض لپاره راغلي دي هغه صرف دا وایي چې بنو هاشم خاندان وقار اوچت نه شي نو که څومره معجزات هم ورته پیش کړي ایمان نه راوړي چې نه راوړي معجزه پیش کولو ضرورت نشته او دغه شان که الله تعالی جبران څوک مسلمانول نو الله تعالی کولی شوه چې ابوجهل په اسلام باندې مجبوره کړی وي د کافرانو په اسلام باندې مجبوره کړي دي لیکن د مجبورۍ اسلام چې جبراني الله تعالی ته منظور نه دی الله تعالی هر چا اختیار ورکړل په اختیار کې دنه چې کوم ایمان راوړي الله ته منظور
د الله نظام دا چې کوم خلق عینادي خلق زدي خلق یې لکه د ابو جهل په شان ته کې هغه د الله تعالی توفیق نه کوي. نو لہذا تاسو د ارمانونو چې د معجزې د پوره شي د ارمانونو تاسو صحیح نه دي د غلط دي. دا ټول آیات خلاصه شو. الله تعالی ولو ان قرآن سيرت به الجبال چې د قرآن په ذریعہ باندې د قرآن په وجه باندې سيرت به الجبال والوزول شغرنا لکه څنګه ابو جهل او عبد الله ابن امیہ مطالبه کړی و چې مکه غرونه دی والوزي بل چرته دی لاړ شي او قطعت به الارض یا کټ شي په دې سره د قرآن سره الارض سفر د زمکی مسافت او سفر د زمکی دغه معنا د حدیث نه معلومیږي کوم چې امام بغوی رحمه الله نقل کړی ده. اگر چې په دې کې تفسیر خازن قبل بل تفسیر خازن وایي په دې مطالباتو کې یو دا و چې د زمکې نه په هر ځای کې غړ چینی راوځي د مکې په حدودو کې د مکې نه تر چا پیرا څومره بیابانونه لري په دې کې زمکه د وښو مضبوط چینی نه راوځي او هر ځای د وګو بشي چې موږ د وګو مشکلات ختم شي بیا موږ پیغمبر یو دا تفسیر خازن راځي. لیکن تفسیر معرفت القرآن او د تفسیر تبریخ رائے دا چې نه د قطعات چې کوم تاریخ کوم واقع نقل کړل د هغه معلومیږي چې د قطعات نه مراد سفر لنډ د شام او یمن ته سفر لنډ شي په هوا کې لړ شو او کله ما به الموت یا خبري وشي د په ذریعہ باندې د مړو سره مخکې موږ ویل چې د ابو جهل وینا دا و چې زمون باندې کوم کې قصین مې سړی تر شوی د مشهور سړی دی هغه د راجوندې چې موږ سره خبري وکړو او د هغه معلومات او استاد دین صحیح دی د پرستیک ته او کنه د نبی عليه السلام دین صحیح. الله بل لله الامر بلکې خاص الله تعالی د فسر اختیار د جميعا ټول الله تعالی د معجزو د علیګلو اختیار دی کړه علیګي په علیګي خپل خوخه او د خلکو د مسلمانانو مسره په اختیار د څوک مسلمانای او څوک نه مسلمانای او د الله نظام د سید غینادي خلک نه مسلمانای هدایت ته نه کوي. لہذا د معجزو دغه ارمانونه چې مسلمانانو کول د ارمانونو په ځمانه سمون نه الله افلم یئس الذین آیا ندی امید شوی هغه کسان امنو چې ایمان راوړل دي الله یشاء الله الحد الناس جميعا چې الله مختاری وینه هدایت به کله ټول خلقو ته لیکن دې په دې خلقو ایمان الله تعالی مختاری نه دي. د دې حاصل دا دی چې مسلمانانو ته خبرداري دي چې تاسو اوس هم د ظالمانو د ایمان په تمه یې تاسو اوس هم وایئ چې دې د معجزې پیښ ایمان براوړي تاسو اوس په دې ایمان نه امید نه شوي مایوس نه شوي او تاسو په دې مسله باندې نه پوهیږئ چې الله تعالی چاته هدایت کوي نو ایمان راوړي چاته نه کوي نه نشي راوړل او دې خلکو د عزت د وجه نه الله تعالی دې اختیار توفیق اوچت کړي د ایمان نشي راوړي. ولا يزال الذين او همیشه به هغه کسان کفارو چې کافران دي تصویبهم رسیږي بدی ته بما بسبب د هغه کارونو سنعوج دی کوي قارعه تکلیفونه مصیبتونه او برازي کم خرج ظلمونه زیاتی ګناهونه کوي د خطا ګناهونه په وجه او دغه ناجایز په وجه د ته مستقیل تکلیفونه مصیبتونه مخ ته راځي چې هغه مختلف صورتونه کې دي او تحل قریب من دارهم یا بنازلیږي دغه تکلیفونه نږدې دي کورونو ان دا عذاب یا به په خپل راځي ګناهونه په وجه باندې دارک به راشي او دی بغیر کی کله کله به څه وشي چې دغه عذاب د دې په خوا کې په نور خلکو چې هغه د عذاب مستحق دي په غیر راشي ودی بران شي د دې لپاره چې دې د هغه د تقریبونو نه عبرت واخلي او په ټیم باندې توبه وباسي. همدغه سه حال د مکې د کافرانو کله بقات راغی کله به وبای مرزونه پر خارج خلک به خراب او په دې باندې په خپل رانغه د مکې خوشه علاقه باندې عذاب راغی کله قات کله وبا کله دشمنانو مسلط کېدل کله په جنگونو کې د دوی نه غټ غټ محاصره کېدل کسان ته ګیرېدل او کله په جنگونو کې مړ کېدل لکه بدر او احد کې د دوی واقعیت مشهور دي. نو دا د دې ګناهونو ثمره ده د دنیا باندې هم ملاويږي دې ته تخویف دنیا نه ویل کېږي حتی یأتی وعد الله تر دې چې راورسېږي وعده د الله تعالی دا ځانونه په دې باندې دي کافرانو باندې او په دې مجرمانو ګناګارو باندې تر هغه پوج د الله تعالی وعده راورسېږي د الله تعالی وعده سوا ده
دې کې هم دغه دو اقوال دي او دوه اقوال په خپل ځای باندې ټیک دي سمون خوري. یو دا چې مکه واره د نبی علیہ السلام سره وعده شوی چې مکه بس په لاس فتح کیږي. بیا به معنا د شي چې د مکه په خلکو به مختلف عذابونه راځي او کله کله به د په خوښه کې عذابونه راځي، کله به دوی باندې په خپل راځي. دا عمل به د کوم وخت پورې جاری دی؟ هدا پورې چې د مکه د فتح کېدو ورځ راورستی کې مکه فتح شي او د مسلمانانو غلبه قائم شي. نو چې کله مسلمانان غالب شي نو دغه کافرانو په خپل باندې ذلیل بشي، سرونه به ښکته شي، دا غرور او دا مقولتوب به ختم شي. دغه مستقیل دي د لپاره بل عذاب شو، بل مشکلات شو. او پر دې د مراد قیامت شي. وعد الله کې دوه احتمال به معنا دا چې کافرانو او اسلام دشمن خلکو باندې او مجرمانو باندې مستقیل تکلیفونه سٹارټ، کله به یو شکل کله بل شکل کې، کله زلزلہ، کله قات، کله وبا، کله نور صورتونه. لیکن دغه سلسله به روانه کله به دوی باندې عذابونه ډاري کې، کله په خوښه کې جاری نافذ وي او دې لپاره به د خلک خيار شي. لیکن کله خلک سم نشن تر دې چې قیامت برابر شي، د قیامت پر بعد عذابونو سلسله تکشن جاری. ان الله یقین الفلا لا يخلف الميعاد، مخالفت نه کوي د وعده خپل، دغه وعده الله تعالی کړی د سبب کوم د سبب کی.